أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا زمنګ درس نمبر دی 111 یوسلیولسم درېمه سپاره ده او سورة بقره آیت نمبر 266. په دې آیت کې څلورم مثال دی د پاره د بیځای خرج کوونکو دا هغه چا چې خپل مال بیځای لګي په زولې لګي. دغه شان دا مثال دی د هغه چا د پاره چې د مال لګي خو د ظالم دی. او مطلب د دې دا دی چې لکه د یو سړي باغ دی او د میوې هره ونه پای کې موجود ده، باغ دی د میوې هره ونه پای کې موجود ده چې پای کې د انسان ډیر زیات خوشاله دی. دغه شان چې څوک په شرک او بدعت او فسق کې خرج کوي، په نافرمانی د الله رب العالمین کې خرج کوي او مال لګي او څه خلک صفاتونه کوي او د خوشاله دی، او بیا لکه څنګه چې هغه سړی بوډا دی نور ګټه وټه نشي کولی، دغه شان دیم د نیک کارونو نه محرومه دی. او لکه څنګه چې د هغه بچي کمزوري دي چې رزنه خرچ غواړي، دغه شان د کې دا سړی ظالم دی د خلکو حقونه خوړل دي هغې به ترې نه غواړي. او لکه څنګه چې د هغه باغ فصیلې سره تباه شو نو دغه شان چې دی په داسې حال کې مړ شي بغیر د توبې نه نو ډیر پریشان او غمجن وي. دغه شان دا مثال د هغه چا دی چې مخکې نیک عمل کو او بیا یې بد عمل د شرک او بدعت وکړه نو هغه نیک عمل برباد شو، هغه ختم شو. نو الله تبارک وتعالی دا مثال دا خلکو د پاره بیان کړل چې بې ځایه مال لګي. الله وی آیا ودو آیا غواړي احدکم یو کس په تاسو کې ان تکون له دا چې وي د ده لپاره جنتون یو باغ، جنتون یو داسې باغ من نخیلین د کجورنا و اعنابین او د انګورنا تجری چې رواني من تحتها الانهارو لاندې د ونو د هغې نه نهرونه یعنې اوبه یې پوره دي له او وي د دې دپاره په دې باغ کې د دې سړي دپاره له او وي د دې سړي دپاره فیا په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه د میوې هر قسمه بوټی پای کې موجود دی. و اصابه الکبر او رسېدلی هغه سړي ته بوډاوالی وله ذریة او د بچي وي ضعفاء ډېر کمزوري فاصابها نو ورسیږي دی باغ ته اعصار تیزه سیلی فیه نار چې پای کې اوري فاحترقت نو وسیزي ورله دا باغ در دا باغ ختم کی. نو څنګه چې دغه انسان له خفګان پکار دی نو دغه شان چې د چا نیکۍ بربادي شي هغه له خفګان پکار دی. کذالک یبین الله دغه شان بیانوي الله تعالی لکم الآیات تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم تتفکرون دې دپاره چې تاسو فکر او سوچ وکئ. د ترجمه یو ځل دوباره واورئ. الله وی آیا ودو آیا غواړي احدکم یو کس په تاسو کې ان تکون له دا چې وي د ده لپاره جنتون یو داسې باغ من نخیل د کجورنا و اعناب او د انګورنا تجری چې بهیږي من تحتها الانهارو لاندې د ونو د هغې نه نهرونه له او وي د ده دپاره فیها په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسمه میوونه واصابه الكبر او رسیدلی هغه ته بوډاوالی
وله او د دپاره ذریتون بچوي اولادی ضعفاء ډیر کمزوري فاصوابها نو ورسیږي دی باغ ته اعصار تیز سیلی فیه نارون چې پاغې کې اوري فاحترقت نو وسوځي دا سیلی دی باغ لره کذالک دغه شان یبین الله بیانی الله تعالی لکم الآیات تاسو ته خپل آیاتونه لعلکم تتفکرون دې دپاره چې تاسو فکر او سوچ وکئ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك